بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا صدقت يا رب العالمين. حضرت عیسی علیه السلام پیدائش ما تاسو ته دغه ځای پورې رسولی وم. عیسی علیه السلام چې کله پیدایش وشو نو دا خو د خلکو نه لرې تلې وه بیبي مریم پاکه صافه. چې کله واپسي یې کوله راتله نو الله ربالعزت ورته وویل چې ته به د چا سره خبرې نه کوې، نن زما د خبرو روژه ده. نو چې کله دا راغله او دغه ماشوم یې راوچت کړی نو چې څوک داسې نیکان وي، نیک خلک وي، د هغې د کشر څه بد کار وکړي خلک وایي ته لا د استاد زوی، ته لا د تبلیغي زوی، ته لا د پیر زوی. مطلب دا چې یعنې تا له داسې کار نه و پکار. کله چې مریم بیبي راغله دې سره دا ماشوم نو خلکو ورته وایي لقد جئت شیئا فریا، تا خو څه ناشنا کار وکړو، تا خو منکر عظیم وکړو، یوه لویه ګناه دې وکړله، دا دې څه وکړو؟ بیا ورته وایي یا اخت هارون، ای خور د هارون. اوس یا خو د دې نسبت یې وکړه هارون علیه السلام ته چې د موسی علیه السلام ورور بني اسرائیلو ټول کې، یا په بني اسرائیلو کې یو هارون بل تېر شوي چې د هغه بزرګي به ضرب الامثالو کې پیش کېدله. خلکو لکه نن هلکه ته د پیر بابا سم ورور وې ته دای خلک وایي هلکه ته څه نه ځان نه دا پلانکي چې دی سم بزرګ دی ښه. نو د خلکو به د بني اسرائیلو به چې مثال ورکوي پلانکي چې دی نو هغه د هارون په شان دی، هغه پکې بزرګ انسان شي، یو پکې بل قولم د خدا پکې مضبوطې خبرې ورته وایي چې ستا پلار چې دی امرأ سوء هغه هم بد سړی نو وما كانت امك بغیه، او ستا مور چې دی هغه هم بدکاره نه وه، بد کرداره نه وه، فاسقه نه وه، فاجره نه وه، په ګډ وډو سر نه وه، هغه هم نیکه ښځه وه، ښه په کور کې ناسته وه، پاکه صافه وه، بر چوکونو ته به نه راوته چې میرا جسم میری مرضي. فاشارت الیه، نو بس دې ته اشاره وکړله. دې اوس دې چې دې ورته الله ربالعزت ورته چې ته به خبرې نه کوې نو دې هغه ماشوم طرف ته اشاره وکړه چې زما نه تپوسونه مه کوې، په ما الزام مه لګوې، د دې نه تپوس کېدل. نو دی ورته جواب دی قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، کیف نکلم کیف حالک، کیف نکلم من څنګه خبرې وکړو نکلم من کان، من د هغه چا سره کان چې وي فی المهد په جولې کې په غېږه کې صبیا او حال دا د چا ماشوم دی، د ماشوم سره لا څنګه خبرې وکړو؟ یو خو دې کار ناشنا کړی دی ماشوم دی، اوس وایي چې د ماشوم سره خبرې وکړې دا راته څه نو ماشوم ورته په خپله شروع شو. هغه ورته وي انی عبد الله، زه بنده د الله یم، آتانی الکتاب، راکړی شوي دی ما ته کتاب. نو یو قول خو پکې دا دی وایي د مور یعنې د ده ټول حالات ناشنا دي، بغیر د پلاره پیدا شوي ناشنا حالت دی. د ماشوموالي په حالت کې خبرې کړي دي ناشنا حالت دی. درې ماشومانو باره کې مضبوطه خبره دا ده چې ماشوموالي کې خبره کړې، څلورم وغیره بل درې داسې مضبوطه خبره. یو جوریج چې کوم بني اسرائیلو کې بزرګو مور ورته خیرې کړی وي او هغه د مور له اواز نه ورکړی، هغې ورته وي چې دا تا چې دی نو یعنې د هغې خبرې مفهوم داسې راځي چې خدای در باندې داسې څوک پېښ کړه چې په تا باندې بدکاره چې دی د مرګ نه مخکې الزام ولري. هغه ډوله کېده بیا هغې زنانه راغله ماشوم یې پیدا شه بدکاري یې کړه چې هغې دا د چا نه دی نو دا د جوریج نه دی. خلک راغله هر څه ورله روان کړه ویې ته مونږ ته د بزرګۍ کیسې کې خلک خو خبره وروسته ولې کار مخکې کوي ورته مونږ ته د بزرګۍ کیسې کې او راشه کار دې څه کړی دی نو ورته څه مې کړي دا وایي ښه هغه پوه شه چې د مور اخرې خو مې قبولې شو. نو ورته وایي ما ورله بوځی ماشوم ته، نو ماشوم ته یې ویې ته د چا زوی، هغه ورته د پلانکي شپونکي زوی.
او یو د یوسف علیه السلام صفایي چې دا ماشوم کړو چې کله زلیخې په الزام ولګاو وروسته بیا ونې کوه چې کله الزام ولګاو چې بعید دی د ماته لاس راچوي نو ماشوم هغه فیصله وکړي او دریم نمبر د عیسی علیه السلام باره کې عیسی علیه السلام چې دی ورته وایي چې زه بنده د الله یم نو یو خبره پکې دا ده چې ده کله به مریم بیبي چونکې تلاوت د تورات زیات کړو نو دې د خېټې نه چې د خدای پاک پس دې پیدایشي حافظ د تورات پیدا کړی خو زیاته خبره دا ده چې دې کې دا دي چې اتاني الکتاب راکړی شوی دی ما ته کتاب یعنې فیصله د کتاب شوې ده چې ما ته به دا کتاب راکولی شي وجعلني نبیا او ګرځولې دې ما له پیغمبر یعنې ما له ربا ما فیصله د ما له پیغمبرۍ باندې شوې ده وجعلني مبارکا او ګرځولې دې ما لره مبارک اینما کنتو کوم ځای چې زه یم نو زه څه ګرځولې ما مبارک یې ګرځولې یم او اوصاني او حکم کړی شوی دی ما ته بالصلات په عبادت بدني سره والزکات په عبادت مالی سره ما دمت حیا تر څو چې زه ژوندی مرتي چې تر څو ژوندی یم نو ما ته دا حکم شوی چې عبادت بدني کوه عبادت مالی کوه وبرا بوالدتي او ما ته دا حکم شوی چې نیکی کوه د مور او پلار سره ولم یجعلني ونې ګرځولې ما لره جبارا شقیا څه زبردستي کوونکي زور کوونکي زیاتې کوونکي شقیا بدبخته الله دې وساتي ورته په دا د دې سيزونه منع شوی و دغه نور راته حکم شوی دی او په ما د سلامتیا وي په کوم ورځ چې زه پیدا کړی شوی او په کوم ورځ باندې به چې زه مړ کېږم او په کوم ورځ چې به دوباره راپاڅولی شي فاتت به قومها بس دی راتبو کو قوم خپلتا تحملو چې اوچتونکي و دی ماشوم لرا فاتت بس راتګیو کو به سره د عیسی علیه السلام قومها قوم خپلتا تحملو چې اوچتونکي و دغه ماشوم لرا قالو نو ویل بي یا مریم دې قوم ورته وی اے مریم بیبي لقد جئتي یقینا تا راتګ کړی دی شیئا فریا یو منکر عظیم تا یو کار ناشنا تا یا اخت هارون اے خور د هارون ما کان ابوکی نو پلادستا امرأ سوء سړی بدو پلاد بد سړی نو وما کانت امکی او نو مورستا بغیا بدکارا بدکردارا مور دې بد کردار نه و دا غي بارکین دو سړي په بنی اسرائیل کې ډېر مشهور یو د موسی علیه السلام پلار عمران او یو د مریم بیبي پلار هغه عمران دواړه مشهور په بزرګۍ کې او بعض استاد محترم بلاوي چې دا بیبي مریم د پلار بارکین د چیام پیغمبر خیر هم علما دغه طرف ته نه ځي خو د بزرګۍ مسلم ده نو یو تربیت ته خو پلار کړو بیا د زکریا علیه السلام په تربیت کې وي فاشارت الیه او د مور نوم یې چې ونو حنا بنت فاقوزه فاشارت الیه نو اشاره یې وکړله دې ماشوم ته قالو ویل دي کیف نکلم څرنګه خبرې وکړو موږ من د هغه چا سره کانه چې وي فی المهد کانه چې دی فی المهد په جولۍ کې په غېږه کې صبیه حال دا دی چې ماشوم دی من هغه چا سره کانه چې دی فی المهد په غېږه کې صبیه ماشوم قال هو دغه ماشوم یعنی عیسی علیه السلام انی یقینا عبد الله بنده د الله رب العزت یما آتانی الکتاب راکړی شوی دی ما ته کتاب وجعلنی او ګرځولی دی ما لرا نبیا نبی نو ما درته وی چې فیصله شوې زما په نبوت باندې وجعلنی مبارکا او ګرځولی دی ما لرا مبارک اینما کنتو کم ځای چې زه یما نو مبارک یې ماله ګرځوي یعنی معلم د خیر یې راله ګرځولی دی یا ذو برکتین چې کله مصدر میمی شي خاوند د برکت یې ګرځولی اینما کنتو کم ځای چې زه یم و اوصانی او حکم کړی شوی دی ما ته بالصلات په مانځه باندې په عبادت بدني باندې والزکات او په عبادت مالی باندې ما دمت حیا تر څو پورې چې زه ژوندی یم
وبرا او د نیکه د خسلو بوالدتي د خپل مور سره ولم يجعلني او نيني ګرځولي مالنا جبارا زیاتی کوونکی شقیا بدبختا الله دې وساتي والسلام سلامتیا دی علی فما باندې ندی ولی اسلام دا ته حکم کوي چې چا سره ملاویږي نو وایا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایا صرف السلام علیکم وایا خدا سے تشلاسونه ملاوا که تشلاس ملو کې څه پیدا نشته او که په خپل سلام واچو لاس دې ملوم نه کوم بیا پیدا شته نو په خپل سلام یې دې لازمي او په لاس ملاول ضروري نه دي ملاول خو خبره ده خبره والسلام سلام دی علی فما باندې یوم بهغ ورځ باندې ولدت چې زه پیدا کړی شوی ما و یوم بهغ ورځ چې زه پیدا کړی شم یوم بهغ ورځ باندې ولدت چې پیدا کړی شم و یوم بهغ ورځ باندې اموت چې زه به مړ کېږم چې په کومه ورځ باندې به مړ کېږم وفات کېږم به و یوم بهغ ورځ باندې ابعث حیا چې راپاسولی به شم دوباره یا را ژوندي کولی به شم دوباره ذالک اوس الله رب العزت فرمایي ذالک عیسی ابن مریم نو دا ذالک دکا عیسی ابن مریم دا عیسی زوی د مریم بیبیو قول الحق چې دو ویلا وینا رښتیا د رښتیا خبره کوله یو معنی دا راځي او دا قول الحق بل معنی راځي قال الله فی قول الحق قال الله فی قول الحق چې الله د مبارک حق ویلي چې څنګه وکړه شان تاسو ته بیان کوم نو د حضرت علی سے ورور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ چې کله صحابه نجاشی طرف ته هجرت کړو حبشې ته هغه دربار ته راوخته قریش ورپسې تلو وی سیب بلای زامات لګولي وي پکې دا لګولي وی دی عیسی علیه السلام نه مني هغه ته وی تاسو عیسی علیه السلام نه مني هغه ورته منو وی تا ته وحی یاد ده چې تاسو په پیغمبر سره نازل شي هغه ورته وی سدي نو دا ادای ورته شروع کړو کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا دا چاته چې خپل کلام کبیری خبره وکړي نو دا څه دغه شي توره زما په کبیره را واغشته چې دې سوي نو زکریا علیه السلام خدای پیغمبر د بنی اسرائیل نو غي داسې چې توجه کی شو اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا داسې ورپسې ځانو دا د دې جوړومبنې کمیسي وي دا چې کوم کتابونه او بنیادي کوم ځای کې لاغلطۍ نه وي شي او پاتې دا د هغې سره یې سمون خوړه بل نجاشي په هغې کې هغه کس چې هغه د شرک طرف ته نه وتلی یعنې د عیسی علیه السلام یې خدای نه ګاڼه وغیره نو هغه چې دا اورېدو او دې آیات ته کله د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه ورسېدو چې ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه یمترون دا عیسی علیه السلام چې د وینا کړې وه رښتیا الذي هغه وینا فيه یمترون چې د عیسایان په هغې کې په شک کې دي نو چې دا خبره یې کله وکړله نو نجاشي داسې د ځمکې نه یو وړوکې شانتې د بوسو په اندازه یا یو معمولي سډکې شانتې راوچت کړه وایي زما دې په هغه ذات باندې قسم وي کوم ذات چې عیسی علیه السلام پیغمبر رالیږلی وایي دا څنګه چې قرآن بیان کړی د دې نه سیوا د دې ډکې برابر هم خبره نه ده دقسې بیا ایمان راوړو قول الحق ويرد بنا عيسى عليه الصلاة والسلام حقا فيه الذي هربنا فيه جدبائي يمترون بشكدي ما كان لله مناسب ندي الله رب العزت لرا أن يتخذ جونسي من ولد أولاد لرا الله رب العزت لرا أولاد مناسب ندي چې الله ځکه چې اولاد د چا پیدا کیږي نو بڑوتری کیږي یا کمزوري وغیرہ خو په بدن کې کمزوري راځي دا د کمزوري علامه ده بل پکې اولاد خلک د دې دپاره کوي چې زما کار کسب به کوي زما میراث به سنبالوي زه به په سبا فخر کوم وغیره الله ته د وراثت څه ضرورت دی الله ته د دې څه ضرورت دی چې بهی ما له سره به کار کوي ځکه الله وایي چې زه د څه شي فیصله وکړم کار ډایرکټ کېږي سبحانه پاکي ده دغه ذات لره اذا قضا امرا
هر کله چې فیصله وکړي د یو کار فانما نو بس یقینا هغه خبره ده یقول له وایي دغه کار ته کن شا فیکون نو بس هغه وشي هغه کار وشي وان الله یقینا الله رب العزت ربي رب زما دی وربكم او رب ستاسو دی فاعبدوه بس خالص دغه الله بندگی کوئ الله دې را نصیب کړي هذا صراط مستقیم دا لاره نیغه ده نو دا مقوله د عیسی علیه السلام هم کیدی شي چې دا خبره ده او دا الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې تم دې ته ووایه چې دغه الله زما او ستاسو رب دی خالص د هغه بندګي وکړئ د بل چا بندګي مه کوئ الله رب العزت فرمایي چې عیسی علیه السلام خدا خبرې وکړي په دې کې ډلې جوړې شوې نو یوه ډله د یهودیانو شوه یهودیانو خو عیسی علیه السلام نعوذ بالله من ذلک وایي هغه چې دی د هغه مور پاکه نه وه هغې د یوسف نجار سره واده کړي دا د هغې نه بیا مریم بیبي د هغه پیدا شو عیسی علیه السلام پیدا شو مریم بیبي پسې کیسې ور وتړلې او دویم نمبر ډله په عیسایانو کې جوړه شوه چې هغې عیسی علیه السلام ته چې دی د خدای زوی ووي بله ډله راپاڅېده وایي درې خدایان دي یو پکې عیسی علیه السلام دی بله ډله راپاڅېده وایي عیسی علیه السلام کې نعوذ بالله د حلول عقیده دا اوس هم په هندوستان کې وغیره کې دا کیسې پیسې شته چې دا خدای پاک چې دا په عیسی علیه السلام کې ورننه شوي او دا په اصل کې خدای دی بس نعوذ بالله من ذلک نو دا عقیده پکې جوړه شوه او یو پکې زموږ ده دلته چې دا نږدې و دا مردار قادیاني ده پکې هم د یهودیانو سره مشابهت وي یا پلار یې چې دی یونسف نجار او بیا چې دی مړ شوی دی په کشمیر کې او قبر یې په کشمیر کې دی بس دته به چېرته معلوم و کشمیر کې قبر خدای خبر چې پته نه دی چا قبر یې کتلی هغه د هغې چې کوم ګورنر کشمیر یې حواله کړو چې هغه مردار شوي هغه یې کتلی که څه پته نه فاختلف الاحزاب الله دغه یو پکې د مسلمانانو چې ده ډله ده د مسلمانانو ډله پکې زموږ اسماني عقیده دا هغه ده چې عیسی علیه السلام د الله پیغمبر او الله رب العزت واپس اوچت کو قرب قیامت ته بیا راځي دا زموږ آسانه خبره فاختلف الاحزاب بس مختلف شوې ډلې احزاب ډلې دا حزب اختلاف دی او دا چې د پلانکي دی حزب انقلاب دی پلانکي دی ډینګرې فاختلف الاحزاب بس مختلف شوې ډلې من بینهم په خپل منځ کې اختلاف کو عذاب په خپل منځ کې فویل بس هلاکت دی شدت عذاب دی د دوزخ هغه خاصه کنده ده للذین دپاره د هغه کسانو کفرو چې انکار یې وکړو من مشهد یوم د حاضرې د دغه ورځې عظیم د لوی نه د دغه ورځې لوی نه انکار وکړو الله وایي اسمع بهم نو صیغه د څه شي ده د فعل تعجب ده ای سناشنا اورېدونکي به وي دي و ابصر او سناشنا لیدونکي به وي یوم په دغه ورځ باندې یأتوننا چې پیش به کړي شي موږ ته لکن الظالمون لیکن ظالمان الیوم نن ورځ فی ضلال مبین په ګمراهۍ ښکاره کې دي الله رب العزت فرمایي چې په هغه ورځ باندې به زموږ دا خبره داسې ښکلې اوري داسې په توجه به وي تاسو خیال نه چې کله د بره نه زوري سړي هغه خبره ډېره په توجه باندې وي یا د کور یا چې کوم قانون دی هغه یو ده چې د مخیال د تریو کسو د صدر تقریر چې دی په هغې کې جوډه والي و هغه هم سخته سزا ورکړه د صدر تقریر به هم ټول وشي دا پکې دا نو خبره دا ده نو الله رب العزت فرمایي چې په دغه ورځ باندې به زموږ دا خبره ډېره ښکلې وري ځکه چې زور به یې ورپسې وانذرهم او نن ورځ چې دي الله وایي دي په ګمراهۍ کې دي وانذرهم او ویروه دي لره یوم الحسرت د هغه ورځې د افسوس نه اذ په هغه وخت کې قضي الامر چې فیصله به وشي د کارو وهم او دوی چې دي فی غفلت په غفلت کې دي اوس دي په غفلت کې دي نن ورځ او هغه به فیصله وشي د کار نو د افسوس ورځ ده بیا به لاسونه یو بل پسې مږي افسوس به کوي لهذا ته ورته نن ووایه چې د افسوس نه بهتره ده افسوس سے احتیاط بہتر ہے چې بیا افسوس کوي نو اوس احتیاط وکړي کلمه وایه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړئ د الله وحدانیت ومنئ چې قسم سمه شي وهم او دوی فی غفلت په غفلت کې دي وهم لا یؤمنون او دوی ایمان نه راوړي اوس الله فرمایي که دوی ایمان راوړي او که نه راوړي او که دوی هر څه وایي خو خبره بنیادي دا ده انا یقینا نحن منګه نرث الارض من وارثان یو د ځمکې ومن او هغه څه د هغه چا علیها چې په
دې ځمکه باندې دي الله وایي چې څوک په دې ځمکه باندې دي او دا څه چې ځمکه ده دا ټول زمونږ ته پاتې ده دا څوک ځان سره وړي نشي اگر که بلا ارامې پې وکړي مردارې پې وکړي سودونه پې وکړي بیمې پې وکړي د بل ځمکه لاندې کړي د هور حق لاندې کړي د رونو حق لاندې کړي د خاندانونو حق لاندې کړي د غریب ځمکه لاندې کړي خو دا قبر ته وړي نشي دلته کې به یې پرېږدي الله وایي موږ یې وارثان یې موږ ته پاتې کېږي لہذا چا سره چې د بندګانو حقوق دي که پیسې دي که ځمکه ده که سم دي زیاتې مه کوئ د الله دپاره یې ورکړئ انا یقینا نحن منګه نرث الارض وارثانو د دې خاورې د دې ځمکې ومن او د هغه چا علیها چې په دې باندې دي وإلینا یرجعون او زمونږ طرف ته واپسي ده او زمونږ طرف ته واپسي ده د دوی ټولو او د یا وإلینا اصل معنی داسې ده وإلینا او زمونږ طرف ته یرجعون دغه ټول به راواپس کړي شي د دې به رجوع کړي شي الله رب العزت موږ داسې حالت کې واپس کړي چې الله رانه خوشحاله وي